د دوی په زړه کې ډېر غټ ارمان دی چې کاش الله پاک ښځه پیدا کړې وي. ډېره به ښه وه. جنکو کارونه مه کې، هغې دپاره الله پاک جنکې پیدا کړي دي. پردي کارونو کې ګوتې مه وهې، کنې نقصان به نن سبا هلکان خو باقاعده میک اپ کوي. نر سړی صفا خوند نه کوي چې د هغې مخ صفا وي، هغې ځان صفا کړی وي. د نر سړي په بدن باندې چې ویښته وي لږ بابر وي، دا ډېر خوند. ډېرو هلکانو لباس سیم ټو سیم د جنکو په شانته دی. زنونه یې جنکې جوړې کړي دي، دومره تنګې کپړې به یې جوړې کړي وي چې د ټول اعضاو پته به پکې لګېږي، او په لارې به روان وي، خلک په ورته ګوري او دې شرمېږي هم نه. دی وایي چې په دې سره زه ښه ښکارم، په دې سره ته ښه نه ښکارې، په دې سره ډېر بد ښکارې، خو افسوس دی ستا په پلار باندې چې تا په شان بچی راوړی دی. دی به هم فخر کوي چې زما زوی شته، خو داسې ځوانان په نرتوب نه دي خوشحال. د دوی په زړه کې ډېر غټ ارمان دی چې کاش الله پاک ښځه پیدا کړې وي، ډېره به ښه وه. که چېرته دوی په نرتوب خوشحال وی، دوی به د خپل لباس، خپل شکل صورت د نرانو په شان جوړول، د خپل مخ به یې د ښځو په شان نه صفا کول، کریم پوډر به یې پې نه لګول. نن سبا هلکان خو باقاعده میک اپ کوي. نر سړی صفا خوند نه کوي چې د هغې مخ صفا وي، هغې ځان صفا کړی وي. د نر سړي په بدن باندې چې ویښته وي لږ بابر وي، دا ډېر خوند کوي. په حقیقت کې جنیم هغه هلکان خوښوي چې لږ ببر وي، د هغې په بدن ویښته وي. ځانه جنکې مه جوړوي. الله پاک سړي پیدا کړي، نرانې پیدا کړي، په نرتوب ښه لګي، ځان کې نرتوب راولي. جنکو کارونه مه کې، هغې دپاره الله پاک جنکې پیدا کړي دي. پردي کارونو کې ګوتې مه وهې، کنې نقصان به وکړي، د مسایلو ښکار به شي.